الله پاک د خپل مخلوق د هدایت دپاره 1,40,000 کم زیات پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي. 104 آسماني کتابونه ورسره هم الله نازل کړي دي. زمان قرآن شریف د تمام آسماني کتابونو سردار دی او د دې قرآن شریف تشریح او وضاحت پیغمبر علیه السلام په خپل احادیثو مبارکو کې کړی دی. صحابه کرامو دغه احادیث مبارک یاد کړي دي، محفوظ کړي دي. صحابه کرام ټول دنیا کې خواره واره دي، نو دا احادیث مبارک ورسره هم په دنیا کې خواره واره دي. محدثین حضرات اولګېدل او په دنیا کې دا خواره واره احادیث مبارک دی را جمع کړل او محفوظ یې کړل. دې سلسله کې امام بخاری رحمت الله علیه هم ډېر محنت مشقت سره، تقوا پرهیزګارۍ سره، ډېر احتیاط سره 6,00,000 احادیث مبارک را جمع کړل او محفوظ یې کړل. بیا دغه 6,00,000 احادیث مبارکو کې چاڼ کړی دی، انتخاب یې پکې کړی دی او 9,080 احادیث مبارک دې کتاب کې را جمع کړي دي. په دې کتاب کې د احادیث مبارکو لیکلو طریقه دا وه چې اول به امام بخاری رحمت الله علیه غسل وکړه، بیا به 2 رکعاته نفل لمونځ وکړه، د هغې نه پس به یو حدیث ولیکه. نو د دې کتاب د لیکلو دپاره څه د پاسه 18,000 رکعاته نفل لمونځ یې کړی دی. د دومره ډېر تقوا پرهیزګارۍ او احتیاط سره چې کتاب برابر شو، نو د ټولې دنیا عالمان په اتفاق سره دا خبره کوي چې اصح الکتب بعد کتاب الله تعالی، د الله د کتاب نه وروسته صحیح ترین کتاب د امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب دی. په دې کتاب کې د کتاب عنوان شته، لکه کتاب الایمان، کتاب الصلاة، کتاب الزکات وغیرہ. نو 3 اتیا په دې کې کتابونه دي او آخری کتاب کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم التوحید دی او په دې کې بابونه هم شته. نو 3,860 بابونه دي او آخری باب قول الله ونضع الموازین القسط تر اخره پورې او احادیث مبارک پکې 9,080 دي او آخری حدیث مبارک پکې کلمتان حبیبتان الی الرحمن تر اخره پورې دي. نو په دې آخری کتاب او آخری باب او آخری حدیث روړو کې یو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه رد کول دی په فرق باطلو باندې. بعض خلک دي چې د خپلې مسلمانۍ دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو او عقیدې یې خرابې دي، مسلمانان نه دي. یو په دغه ډلو کې معتزله ده. نو معتزله یو عقل پرست ډله ده او دغه ډله وایي چې زموږ عقل یو خبره اخلي نو موږ به منو، او که زموږ عقل نه اخلي نو که په قرآن کې وي نو هم به نه منو. نو دا معتزله عقل پرست ډله وایي انسان چې کوم عمل وکړي
نو اغا عمل چې موجود شي نو بیا نشي معدوم شي. او انسان چې کم اقوال وکي کم خبرې وکي نو چې موجود شي نو هغه فنا شي معدوم شي. نو اعاده د معدوم محاله ده، ناممکنه ده، ګرانه ده. اعاده د معدوم محاله ده. او که فرض کا اعاده د معدوم اوشي نو دا به قائم بنفسها نوي بلکې دا به قائم بالغیر وي. او وزن د هغې څیزونو کېږي چې قائم بنفسها وي او جسم لري. نو د انسان اعمال او اقوال جسم نه لري، وزن نه لري، نو زمونږ عقل نه اخلي چې دا به تللی کېږي. نو معتزله د قیامت په ورځ باندې د عملونو د تللو نه انکار کوي، وایي نه وزن شته او نه میزان شته، نه تله شته او نه تول شته. نو پخوا داسې ډېر څیزونه وو چې عقل نه اغشتله، خو اوس جدید آلاتو سره هغه خبرې چې عقل نه اغشتې اوس عقل ومنلې، د هر چا عقل ومنلې. د انسان په بدن کې حرارت او برودت شته، یخنی او گرمی د انسان بدن کې شته. خو پخوا د انسان د بدن گرمی چا تللی نشوه. اوس ترمامیټر جوړ شو چې د ژبې لاندې کېږدې، یو منټ پس درته ډاکټر وایي ستا بدن کې دومره درجه حرارت، ګرمي دې په بدن کې دومره ده، تبه دې شته تبه دې نشته. نو د انسان د بدن ګرمي وتللې شوله، د تلې نوم ترمامیټر دی. د هر چا عقل ومنله. مخکې عقل نه منله چې ګرمي تللی شي، اوس ګرمي تللی کېږي. او موسمیاتو والا د ټولې علاقې موسم تلی او که نه تلی، یخني ده او ګرمي ده، دا وایي درته. هوا پخوا چا تللی نه شوله، اوس موټر لاره کې دا هوا تللی کېږي که نه؟ دا سویګیزم هوا ده که نه؟ میټر ورته لګېده، څونه ستا په کور کې ولګېده. نو جدید آلاتو سره هغه خبرې چې پخوا عقل نه منلې اوس د هر چا عقل ومنلې. نو د انسان اعمال او اقوال عقل نه منله د معتزلو. و الله سره داسې عظیم الشان قدرت شته، د قدرت داسې تله شته چې د تمامو انسانانو اعمال اقوال به پې تللی کېږي. والوزن یومئذ الحق، وزن د اعمالو په دغه ورځ باندې حق دی. باب قول الله ونضع الموازین القسط، دا باب دی په بیان د دې قول د الله پاک کې چې موږ به کېږدو تلې د انصاف لیوم القیامه. لام په معنی د فی دی، فی یوم القیامه یا لحساب یوم القیامه. نو دا موازین جمع د میزان دا، میزان تلې ته وایي، یا موازین جمع د موزون دا، په دې تله کې تللی شوي څیزونه. نو موازین جمع دا، نو د قیامت په ورځ باندې دا تلې ډېرې دي او که یوه تله ده. نو ظاهر لفظ صیغه د جمع ده، معلومیږي چې تلې ډېرې دي. په قرآن شریف کې نورو ځایونو کې هم صیغې د جمع راغلي دي. اما من خفت موازینه، اما من ثقلت موازینه. نو موازین صیغې د جمع نورو ځایونو کې هم راغلي، دا تلې ډېرې دي. د هر انسان د پاره ځان له تله ده، او د هر انسان د هر عمل د پاره له هم ځان له تله ده. نو دا تلې ډېرې دي او دا موازین جمع دی کې حقیقت دی.
محققین علماء فرمائی تل یو دا ډیرې نه دي. نو چې تل یو دا تعبیر ترې نه کېږي په جمع د وجې د تعظیم او د تفخیم نه چې دا یو عظیم الشان تله ده، یوه تله ده او عظیم الشان تله ده. د تمام مخلوق اعمال اقوال پې تللی کېږي. لفظ د موازین موصوف دی او جمع دی، او لفظ د قسط دا ورله صفت دی او مفرد دی، او د موصوف او د صفت په منځ کې موافقت پکار وي، دې کې موافقت نشته. جواب یو دا دی چې قسط لفظ مصدر دی، په مصدر کې مفرد او تثنیه او جمع سره برابر وي، موافقت شته. دویم جواب دا دی چې دا په حذف د مضاف سره دی، ونضع الموازین ذوات القسط، نو اوس موافقت پکې راغی. لیوم القیامه لام په معنا د فی، د قیامت پر ورځ کې به دا تلې د انصاف ږدو، یا لحساب یوم القیامه د قیامت د ورځې د حساب کتاب دپاره به دا تلې منګه ږدو. د قیامت پر ورځ دا تله به اږدي څوک؟ یو سوال دا دی چې دا تله به دغلته میدان حشر کې څوک اږدي؟ واضح د تلې. دویم سوال په دې تله چې تول کېږي د دې به نگرانی او سرپرستی څوک کوي؟ او دریم سوال په دې تله به تلل څوک کوي؟ او څلورم سوال دا دی چې د دې تمامو انسانانو د طرف نه څوک نماینده به وي که یک طرفه تول به وي؟ دا څلور سوال رالل. دا تله به اږدي څوک؟ نو الله پخپله فرمایي ونضع الموازین، موږ به تله اږدو. نو واضح د تلې الله پاک پخپله کېښودونکی د تلې الله، او د دې تول نگرانی او سرپرستی به څوک کوي؟ نو دا به جبرائیل علیه السلام تلې سره ولاړي نگرانی به هغه کوي. او تلل به څوک کوي؟ نو د تللو دپاره عزرائیل علیه السلام تلې سره ولاړ دی، هغه به تول کوي. او څلورم د تمام انسانانو د طرف نه بطور نماینده حضرت آدم علیه السلام به ولاړ وي، د بچو د عملونو تول ته به ګوري. دا څلور خبرې شوې. دا تول به کېږي څنګه؟ نو د تول کیفیت او طریقه دا لویه ورځ ده، مختلف طریقې پکې دي، او هغه مختلف طریقې احادیثو مبارکو کې راغلي دي. یو طریقه دا ده چې انسان به تللی کېږي. نو کم انسان چې متقی و پرهیزګار دی او اخلاص والا دی، دی به وزنداري، او دا کم چې ریاکار او مکار دی، دی به سپک وي، بې وزنه به وي. صحابه کرامو کې عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے ٹپ ٹپ کمزور بدن والا یو صحابی دونی یو لختا اونی وراخکت اکرا. نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امدق لخت دم اونی ولا دے بل صحابی لخت پریخون و لخت اوچتا شوا. عبداللہ ابن مسعود پورے زوارندو او دا نرے نرے خپے ٹاٹے ٹاٹے کے دے صحابہ کرامو خندل دون اسپک دے چے لخت اوچت کا. پیغمبر علیہ السلام وے تا پورے خان دے ماں نن خودتا دے دون اسپک کاری چے لختی اوچت کرے دے. خدا قیامت پرز دے دا احد دا غرن با دیر وزنداری. نو دے دینا معلوم شوا عامل بتللی کیگی انسان. نو نیک عمل والا سڑے دے بدرنوی او دا بد عمل کا ہر سمر غٹ دے نو دا مچ او دا ماشی دا وزر عمر وزن بیم نوی. دویم کیفیت دارے
عمل نامه بتللی شي. یو حدیث مبارک کی دی چې د یو سړي د بدې رجسټرې یو کم سل غټې رجسټرې دا په تله کې واچولې شوې او هر یو رجسټر دومره غټ دی چې حد نظر پورې اوږد دی او دا ټول د ګناهونو نه ډک دی. دې زړه کې دی وایي چې غرق شومه، دا دومره ډېرې بدۍ مې کړي دي، اوس به مې دوزخ ته بوځي. الله ورته وایي تا باندې انصاف به کېږي، عدل به کېږي، ظلم پتا نه کېږي، ستا یو امانت هم ما سره شته. دې بنده چرته اخلاص باندې کلمه ویلې ده او هغه کلمه ورکوټې چټ باندې لیکلې ده، الله هغه چټ راوړاندې که دا بنده دې زړه کې وایي یو کم سل غټو رجسټرو په مقابله کې دا ورکوټې چټ به څه وزن لري، خو چې د نیکۍ تله کې د کلمې چټ ورواچې دا ورکوټې چټ به وزندار شي، د ګناه هغه یو کم سل رجسټرې به سپکې شي او د کامیابۍ اعلان به وشي. دې نه معلومه شوه عمل نامه تللی کېږي. دریم کیفیت دا دی چې د عمل لبا الله جسم ورکی او دا جسمونه به تللی کېږي. یو بنده خپل طول ته ولاړ دی خو د نیکۍ دا تله داسې کمه معلومیږي، ناګانه اوریځ غوندې راله دې تله کې پرېوته او د نیکۍ تله درنه شوه، د کامیابۍ اعلان وشو. دا بنده یا الله دا څه شی دی او دا د کوم ځای نه رالل؟ الله ورته وایي ته عالم وې په دنیا کې د خلکو ته علم خو، ستا شاګردانو نورو ته علم خو، هغوی نورو ته، نو دا سلسله جاری وه. نو ستا په ښودلې شوي علم چې چا څومره عمل کړی دی هغوی ته خپل ثواب، خو په هغې کې ستا هم دومره برخه ده چې د نیکۍ تله کې دی واچولې شوله او ستا نیکي پې زیاته شو، جنتي شولې. نو عمل لبا جسم ورکړی شي، دا دریم کیفیت. او څلورم کیفیت دا دی چې بعینه دا مونځ روژه حج زکات وغیره دا عمل عمدې به تللی کېږي، موږ په کیفیت پوهېږو نه خو الله به تلي. نو دا څلور کیفیته احادیثو مبارکو کې راغلي دي. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا، عملنا دا بني آدم او قول یا اقوال دا بني آدمو دا بتللی کیگی. نو دی ظاہر لفظ نا عموم معلومیگی چه دا ہر انسان عمل با تللی شی. علماء فرمائی چه طول انسانان عمل تللی کیگی نا، دا بعض استثناء پاکشتا. تمام پیغمبران داغوی ټول عملونه نیک دی بدی بالکل نشتا، داغوی دا عمل دا تلل ضرورت هم نشتا، پیغمبران مستثنا دی داغوی دا پارا حساب کتاب نا تول ولا نشتا دی. دویم پا امت کے بعض خلق دیر نیکان دی، نو دا اغی نیکان و بزرگان دا عمل دا تول ضرورت نشتا، غم مستثنا دی. درم دے امت کے با اویا زر کسان بغیر حساب اللہ جنت تبوزی، اغی سرم تول ضرورت نشتا. دا اویا زرا دا پیغمبر علیہ السلام دا امت شمیر خو دیر زیاد دی، نو دا اویا زرا خو پا اڑو کے مال گم ندا. نو یا اللہ چی مفت کے بخنکے نو دون لگ رانا بخی دیرو بخا. نو بل حدیث کے راغلی دی چی دا 70,000 کسان بغیر حساب بخلی کی گی، نو دے کہ ہر 1000 سرما 70,000 نور مفت کی جنت تلاشی. او بل حدیث مبارک کی دی
چې د 70,000 کې هر یو کس سره به 70,000 بغیر حساب نورم الله مفت کې جنت ته بوزي. دا خو پکې د 70,000 عدد راغلی دی، خو شب معراج کې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک خولی دی. الله د خپل قدرت یو لپه د دې امت داسې غونډه واغېست او جنت ته یې ورواړول. حساب کتاب نه لپه ورواچولا. نو پیغمبر علیه السلام وی چې خو لږ دی لږ ډېر وی بله لپه والا وی دا لږ دی بله و بله لپه. نو 3 لپې پکې هم په احادیثو کې راغلي چې 3 لپې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په 3 لپه به څه وشي؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته عمره دا زما او ستا لپه خو نه ده، دا الله د قدرت لپه ده. شاید چې په دې یو لپه کې زما ټول امت راشي، دا 2 لپې نورو امتیانو له ورکو. نو بغیر حساب پکې دغه دی، دا مستثنا شو نیکان. او سوچه کافر د دند ټول ضرورت نشتا، ټول عمل خراب گندا نیکی اډشتنا، نو د ټول ضرورت نشتا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. الله فرمای موږ دوی له تلې نږدو. نو دا سوچه کافر دا هم د مستثنا شو. او دا تله چې ده نو دا د عمل تله ده، عملونه به تللی شي. او دا بعضې نابالغه ماشومان چې مړه شوي دي او د دوی د مور پلار د عملونو د ټول وخت راشي، نو دا ماشوم راشي او دې تلې ته ور ټوپ کړو په تله کې کېناسي ما به هم تلې. فرشته ورته وي کوشه دا د عملونو تله ده، ته خو عمل نه، ته خو انسان یې. نو دا ماشوم ورته وایي نحنو من کسب آبائنا، موږ د خپلو باباګانو کسب وو، څنګه چې وله مونځ روژه او حج زکات تلې داسې ما به هم وله تلې. نو الله فرشتو ته اجازه ورکړي دا نیازبین ماشوم دی زه دې هم ورسره وتله. نو دا نابالغه ماشومان د مور پلار د نیکۍ تله درنی. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیه. امام تفسیر مجاهد رحمت الله علیه وی په قرآن کې دی ده کې قسط راغلی ونزع الموازین القسط، او بل ځای راغلی وزنو بالقسطاس المستقیم. نو قسط او قسطاس په معنا د عدل او د انصاف دی. وقال مجاهد القسطاس العدل، دا په معنا د عدل دی. کومه ژبه کې؟ بالرومیه، د روم په ژبه کې. اوس دې کې سوال پیدا شو چې الله فرمای انا انزلناه قرآنا عربیا، من قرآن عربی کې نازل کړی دی. امام مجاهد وی دا یو ټکی د عربی نه دی، نو قرآن رالا د عربیت نه اویستو. نو جواب یې دا دی چې قسط او قسطاس په اصل کې د عربی خپل لفظ دی، او روم والا هم په دقه معنا خپل ژبه کې استعمال که. نو هم د عربی دی هم د رومی دی، د دواړو ژبو دی. او دې ته توافق د لغتینو، لکه پښتو کې تنور، په پښتو کې تنور، په اردو کې تنور، په فارسی کې تنور، او په عربی کې هم تنور، او په قرآن کې وی وفارت تنورو. نو څوک به څه وایي قرآن کې پښتو راله، نه تنور لفظ اصل کې د عربی دی، پښتنو په خپله ژبه کې هم استعمال که. نو تنور هم د عربی دی هم د پښتو دی. نو دا مه وایه چې قرآن کې پښتو راله، بلکې داسې وایه پښتو کې د قرآن ټکې راغی. نو دې ته وایي توافق د لغتینو. نو دا قسط او قسطاس د عربی لفظ هم دی، د رومی لفظ هم دی. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. دا قسط لفظ چې دی نو دا مصدر المصدر دی او په معنا د عدل او د انصاف دی. ان الله يحب المقسطين. نو مقسطین په معنا د عادلین دی، نو قسط په معنا د عدل راځي، او دا لفظ د قسط په معنا د ظلم هم راځي،
اما القاسط فهو الجائر، هر چه قاسط دی نو پمانا دا ظالم دی. اما القاسطون فکانو لجہنم حطبا قرآن کی راغلی دی. قاسطون پمانا دا ظالمون دا دا جہنم خشاک دی. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمراء بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا جاہلیت پا زمانہ کے دا دنمو عبد الشمسو دنور بندہ و چکل اسلام قبول کر نو پیغمبر علیہ السلام والا عبداللہ یا عبد الرحمن نم کے خود. ابو ہریرہ نم پہ سنگو لگے دا دی پیشو ڈیرہ خواخوا که منزل با جماعت تا تن لستونی که بے پیشو کینو لہو امزان سر بوتلا او که زنگل تا با تا ساروی بے سرول ام بے پیشو زان سر پا لستونی که کینو لبوتلا بے پیشو ہے خواخوا دا کور بندیانو ہوتے تا خسم دا پیشو پلارے. یا وطا پیغمبر علیہ السلام دا نم ورکا نو ابو هریرہ نم پیدا سے کلک اولگی دو چاہ اخپل اصلی نم عبداللہ عبدالرحمن باندے دون سوک نپیجنی سونا چپا ابو هریرہ لفظ پیجنی. مسجد نبوی کی خواہ کی یو ڈبا دا یو دن کاچا دا پیغمبر علیہ السلام جوڑا کرے وا اسم اغا ڈبا دن کاچا شتا او دیتا وی صفا دا پیغمبر علیہ السلام دا طالبانو مدرسہ وا سالور سوا طالبان پکیو باقی طالبانو کی ابو حریرم یو طالب دے. دا پیغمبر علیہ السلام نا 15,300 سالور ویا احادیث را نقل کری دی. دے وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان یو دو کلمی دی حبیبتان چی محبوبی دی الی الرحمن اگے اللہ تا چی صفتی نمی رحمان دی کلمتان دو کلمی دی او اگے کلمی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا کلمی دی نو دا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا کلمی دی دا کلامون دی نو دی کلامونا و پا حدیث کی وقت کلمتان ہوئے نو جواب دادے چھے دا کلمے اطلاق پا کلام ہم کی گی کلمتان پا مانا دا کلام آنے یا دو کلام دی حبیبتان پا مانا دا محبوبتان چھے داغے قائل چھے دے ناغا محبوب دے چاہتا الی الرحمن اگے اللہ تا چھے صفتی نمی رحمان دے. حبیبتان نسا مطلب دا محبوبیت مطلب دا دے چی دا دی کلمو قائل سرا اللہ محبت کئی او دا خیر رسول ارادہ وطا کئی. الی الرحمن دا اللہ صفتی نمون دیر دی ہو دے دے کہ رحمان صفت روڑو اشارہ پاکے دے ترا چی پلگ عمل دیر ثوابن ورکول صفت رحمان تقاضا کئی. آغا کلمے کم دی خفیفتانے سپکی دی علی اللسان پجبہ درنینی دی اسانی دی ثقیلتان فی المیزان تلکی وزنداری دی ادرنی دی. ترجمت الباب سر دا مناسبت زیادہ دی جو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُوا اور دے دے کہ دغ کلمے ثقیلتان وزنداری دی فی المیزان بدلکے. دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وعادت براعت الاختتام اور دے خاتمے پا وقت دے دا حدیث روڑا نو دے کے انقطاعت اشارہ دا فنا تا پاک اشارہ دا. امام بخاری وی پا ما بم فنا رازی و پا تا بم فنا رازی و پا دے ٹول جہان بم فنا رازی و کل من علیہا فان او دا دا عملون طول دا پا زندگی کی ندے دا بعد الموت تے او دے موت سر دا انسان دا دنیا نا انقطاع رازی
دا عملونه ټول به کله کېږي د قیامت پر ورځ د دنیا زندګۍ کې نه نو انقطاع طرف ته اشاره وشوله چې فنا راتلونکې ده په ټول جهان باندې او چې کله په انسان فنا راځي د دنیا نه ځي او د اخر کې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله نو دی به الله جنت ته ورځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه هغه څوک چې اخر کې دا کلمه نصیب شوله چې لا اله الا الله نو دی به دخل الجنه جنت ته به داخلي